عاقبة المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. خدای د ټولو خلکو د راتګ د خیر او د برکت ذریعه وګرځولې کړي، خصوصا د دوی د روزګار شروع ده، یو حلال روزګار طرف ته دوی قدم اوچت کړی دی. ته ولې پکې خیر او برکتونه نصیب کړي، بې خیرۍ برکتۍ نه یې بچ کړي خدایه. دوی سره به ډېر خاندانونه وابسته وي، ټولو له پکې خیر ورکړي. یا الله د ټولو خلکو دپاره چې صحیح برآمد کړي، دوی ته چې یا الله د دغه نیک اعمالو او دغه رنګې د صحیح څیز د خرڅولو توفیق ور نصیب کړي. یا الله د هر قسمه ملاوټ نه او دغه رنګې د غلط روزګار نه موږ ټول بچ کړي خدایه. یا الله دا څومره چې راغلي دي دې ټولو له خیر او برکت نصیب کړي، دته مزید چې خیر ورکړي او ترقي ورته ورکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد. ګرانو کتونکو د دغه سترو لوما دغه دعا دا په شیرپو کې خیبر چپلی کباب چې 5م برانچ موږ به د بالولي کباب یادول، موږ به د سړېرو کباب یادول، خو هغه ټول چې کوم دی نو د هغې دارومدار چې کوم دی هغه په خسنین دی او خسنین چې کوم دی نو شیرپو ته راغی. بل ګرانو کتونکو باقاعده چې کوم دی نو دا د میخه راغلې ده. اوس به شیرپاوال چې کوم دی د تازه غوښو کباب خوري، د تازه غوښو کباب او دا زه خسنین ته یم چې شیرپاوال خوراک کوي، مزدوریم کوي، خواریم کوي، خو خوراک پسې چې کوم دی نو لرې لرې ځي. او دغه زمونږ یو بدمرغي شته چې زمونږ بازار هغه شان ترقي نه کوي، خو د دې خیبر چپلی کباب سره به انشاءالله زمونږ دغه بازار هم نور مخ په وړاندې لاړ شي. او چې دا ترسکون کباب تازه غوښو کباب دا ورته خوري نو دا ډېر زبردست دي. خبرې ترې به د مشرانو سره کوو، خو یو ورور را سره ولاړ دی. ورور مې ته څه یقین راکړې الله او د خسرین باره کې ته څه وې؟ جی ماشاءالله دوی خو ښایسته کاروبار دی او دوی ټول ورونه زه میخې وړم، زما د خپل سوداګي دی. دوی برانچ یو سړېرو کې دی، یو دا شو، یو زاهد آباد کې دی، بالولي زاهد آباد، بالولي زاهد آباد کې یو بالولي کې دوی ټول ماشاءالله ښایسته کباب او ډېر توله کباب دي. ختم پکې په روزګار یې؟ زه پکې روزګار، زه پکې څاروي وړم، څاروي پکې دي زه یو هوټل ته بل هوټل ته څاروي کوزوم. صحیح صحیح. ښه ګرانو کتونکو دا تاسو ته زه یو نظر ښیم چې روزګار کې وایي چې 80% په بل وخوره، 10 په ځان وخوره. دا ټول خلک راغوښتل په دې کباب خوړل. دا وګوره زموږ دا نور ستر مشران دا دوی درناوي دپاره دا خلک راغلي دي. او دا زموږ د شیرپاوالو مینه ده چې هغه یو کاروبار کوونکي له دومره مینه ورکوي. نن سبا چا سره وخت نشته چې د چا ډوډۍ وخوري، د چا چای وڅکي، خو دا دلته یو روزګار روان شو، یو شمېر خلک ورسره په روزګار شو. د ستاسو په راتګ سره به دا مزید خوم ترقي کوي. بیا ختم القرآن شو، بیا دغه سترو لوما چې کوم دی هغه راغوښتل. نو زه به دې ملګرو ته وایم چې دوی ته ډوډۍ روانه کړه، دا موږ ته اشاره کړې وه او د دې ملګرو نه معذرت کوو. ارشاد هم پکې هغه دی ناست دی، ګوره ته تیار 20 کاره پرېښي دي او هغه دی چې کوم دی هغه هم راغلی دی. حاجي صاحب چې کوم دی زموږ د سلوا بکرۍ والا هغه هم راغی چې دې دي له تازه تازه کباب وړي. حاجي صاحب په خیره څنګه حال دی؟ خیر دی. حاجي صاحب څه به وایې دې کاروبار شروع کېدو سره؟ بس ډېر ښه کار دی او دا خو دې دی که د دې خلکو لپاره ډېره ښه د پیدې خبره ده او الله دوی له توفیق ورکړي چې بس شی ښه پخوي نو انشاءالله چې دا دی به کامیاب وي ټولو نه. ډېره زیاته مننه. زما څنګه چل یاره؟ خیر دی جی. زما دې کباب راتګ سره به زموږ شیرپو بازار څه ترقي وکړي؟ او جی او ترقي به غټه څه باندې وکړي انشاءالله. دوی کوالټي هم ښه ده، پیش معیار کباب په تیاري ده. چپلی کباب بالولي والا میلمانه دي او دې د احتراله د خیبر چپلی کباب نوم باندې مشهوري دي. اوس په دوی چې کوم دی نو تازه تازه میخ حلالوي؟ او جی او پیر پروز به میخ حلالوي، 2-3 ورځې سره خپل راسن تیار پروت دی، پیش مزېدار اعلی کوالټۍ سره به کباب دوی راتګ سره تاسو خوشحاله یې؟ او جی او ډېر خوشحاله جي. څه به وایې وروره ته په دې؟ یاره بس د دوی د راتګ سره دا ټول بازار انشاءالله رونق شو او دوی وایي چې لکه ډېره ښه کوالټي به وي، ښه دغه به وي، لکه هر قسم دغه به موږ کوو که نه، لکه مطلب دا دی چې خپل حلاله به کوو، خپل دغه به کوو. نو انشاءالله چې موږ پر امید یو چې ښکلې دغه به وي انشاءالله. ګرانو کتونکو دا د تنور ورسره وګوره، دلته کې تنور کې به تازه ډوډۍ پخېږي. د دوی په ځان یقین او باور دی. دا 5م برانچ دی. بل دا ده چې دا د سربه میخی او دلته حلالۍ او دا تاسو ته پته وي چې دا په غوړو کې نه، دا د دې په هغه وازګې چې کوم غوړي وي دا په هغې کې چې کوم دی نو دغه کېږي. خو دلته کې اصل کې موږ دونه تادی کې په دغه کې رالو چې هغه ابتدا له نه ده کټ شوی، هم کټ کېږي. ښه دا چې کوم دی نو کړی دی او دلته کې به چې کوم دی نو دلته چې ورته لا ببره ناست یو. بس څنګه وروره؟ خیر دی جي. څومره ونه کباب پخی؟
یاره جی تقریبا یو 30-35 سال به کېږي. 30-35 سال. جی او د دې کباب خوبي بسي دا به انشاءالله پر څه باندې برابري. لکه اندازتن بس کباب خو ډېر خلک پخوي. او انشاءالله موږ خو بس داسې ساده کار کوو لکه ښه سپېشل او داسې مصالې هم نارمل استعمالوو او ښه شی پخوو. غوښې هم چې کوم دی نو تازه وي لکه خپلې غوښې کوو که نه. نو خلکو ته څه وایي چې راشي انشاءالله که خیري به دلته به ورته چې کوم دی نو هر یو شی ښه صحیح میلاوېږي. څه ټایمه پورې به کولو یې؟ دا به تقریبا د 10-11 بجو پورې به کولاوي ماسخوتن او 10-11 بجو پورې. ګراو ته څنګه یاره؟ خیر دی علم خان بھائی السلام علیکم. ښه دی ښه ته د سره څونه وخت نه کار کوې؟ بس من خو لګیا وو دغه 20 سال تقریبا کېږي چې موږ هم دا ګیره پکې سپینه شوله او بس خدمت کوو د عوامو او دا یو نوی شاخ په شیرپاو کې کولاو شو او خیبر والا خیبر چپلی کباب دا راته ووایه چې خیبر چپلی کباب ډولي ته به ځو سړېرو ته به ځو نو د دې ځای خلکو دلته تګ ضرورت شته؟ انشاءالله چې د بالولي او د سړېرو خلک به اوس دلته راځي او شیرپاو خو دا لکه خپل دغه دی صحیح ده او شیرپاو والا له حرالو خو انشاءالله د بالولي څنګه وروره؟ څنګه کوم راغلي؟ دا مې ورور دی. ها دا خسنې ده؟ خسنې نه زموږ خپل هوټل دي سړیرو کې زما خپل ذاتي خپل دی او ساروي زموږ بدل ساروي دا مونږ دلته نه راوستو. څومره وخت دا روزګار کوي؟ یاره جی پیدایشي بس خانداني زموږ دا روزګار دی. دا ځای هم څنګه خوښ کړه؟ دا خو دلته دی یو ملګری و وساوي ولا ګینې د خپل هوټل یو هلته بل هم شته هغه هم چالو دی بس هسې دا یو ملګري دغه کو یاره وایي دلته کې بس تاسو راشئ دلته موږ برانچ کولاو د دې ځای خلک ډېر یو خبر خوازي که نه بلکل نو هغوی راشي دلته د سیټینګ برابر انشاءالله دې سره به زموږ شیرپو هم ډېره ترقي وکړي او خوراک والا خلک دي او که سړیرو ته راغلی ماشاءالله هلته زموږ د خیبر په نوم غټ هوټل دی او لکه هغې کې هم دا ساروي دین دا ساروي موږ سا کې هلته دا ولاړي دا تاسو پخپله لیدلی شئ دلته بلکل به ځو سړېرو ته هم ځو ګرانو کتونکو خلکو ته څه پیغام ورکوې؟ خلکو ته وایي چې راشي بس خپل انجوای وکړي او خپل خپل ښه خوراک وکړي اوریجنل او چې یو پېر وخوري بیا به راځي یو پېر وخوري بار بار به راځي جي ریټونه یاره زیات شوي دي جګ شوي ریټونه دي بس دا دي چې ساروي ګران دي ساروي ارزانېږي کباب په مرزانېږي ساروي چې ارزانېږي کباب په مس ارزانېږي او څه د سیلابونو وویل پنجاب ساروي ټول لاړه ساروي خو د پنجاب دی ښه ساروي وا ټول ښه ساروي چې کوم د پنجاب ساروي دی ګرانو کتونکو لکه دا دي اوړه ښه به شي ریټونه هم ښه شي ساروي ښه شي انشاءالله کار هم ښه شي دا دي اوړه 100 روپۍ ګران شروع اوړه دا هر څه کم ځای ته ورسېدل جي کبابو کې خورته اوړه نه اچوي نه 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 بالکل اوریجنل شي به خوري به دا ګرانو کتونکو در کې زه خوراک نشم کولی یعنې او ګرم هم دي ته څه کې دا کباب دی دې ساروي وړي روړي به دا کباب فري دی وګوره دې موټا ته وګوره دا د هغوی ما ته پکې هر برانچ کې فري دي دا به کې دوی نیکانو اډر کړی چې دا راځي ده ته فري دي هر څه که زه که کباب دي که میان دي او که هر څه دي دوی زما طرفه فري دي سارو کار کې به دا زموږ د هوټل ساروي پاس کړی ګرانو کتونکو دا تاسو ته درخایو چې دا بالکل مین روډ دی سی ان جي پمپ چې کوم دی نحمده ونصلي علی رسوله الکریم نن په دې مارکیټ کې شیرپاو بازار کې د دې خیبر چپلی کباب په نوم باندې افتتاح ده او دا د یو حلال رزق د هغې په تکل کې دوی خپل چې یو روزګار روان کړ الله تبارک وتعالی دې ورته ډېر لوی خیر ورکړي د دنیا د آخرت نفع دې ورته خدای پاک ورکړي او د خلکو دپاره پکې الله تبارک وتعالی دې شفا جنو کړي او بهترین دوی به معیار او دغسې مقدار د دې به انشاءالله چې دوی ضمانت ورکوي ښه څیز به چې نه ورکوي او خلکو له پکار چې دلته راشي دا په دې بازار کې دا څومره خلک دي نن دا د خپل حلال رزق په تکل کې دي او دا د حدیث پاک دغه رنګ چې راځي چې داسې قسمه خلک چې د خپل حلال رزق په تکل کې وي الله تبارک وتعالی د هغوی کبایر دوی ګناهونه معاف کوي هغه ګناهونه چې په توبې سره نه معاف کېږي د حلال رزق په وجه باندې الله تبارک وتعالی هغه معاف کوي څو پر چې دې کور ته واپس نه تري بل حدیث پاک کې راځي الکاسب حبیب الله وی دغه کسب کوونکې حلال رزق په تکل کې دا د خدای دوست الله ورته خپل دوست ویلی دی بل دی کې فرمایي التاجر الصدوق الامین ما شهدا وی کم کس چې د تجارت کوي اخیستل خرڅول کوي الله تبارک وتعالی به د حشر پر ورځ د قیامت د انبیاو د شهیدانو سره کوي نو ډېره غټه خبره ده د ده په دې روزګار سره به بلها کورنو د هغې بچیانو سره یو ګزران به رواني څوک به په دې کې مزدور کار وي څوک به څه وي څوک به څه وي نو عزتمندو
زه خو اکثر په دې بازار چې تېرېږم دې ټولو ته دعاګانې کوم نو دې وجې نه هر چا له پکار دی چې د خپل حلال رزق په تکل کې دې په دې باندې څه شرم نه محسوسوي بلکې همیشه لپاره په دې کې دې خپل محنت کوي الله به ورته دې برکتونه او خیر د دنیا او د آخرت ورکړي ماشاءالله بارک الله زمونږ مفتی صاحب مبارک ملګري ډېر ښکلې زبردست خبرې وکړې او الله دې د دوی په دې کاروبار کې په مال حال کې برکت واچي زه نورې خبرې نشم کولی ځکه دا هغو ملګري چې راغلي دي دا د یو مقصد یو دغه لپاره راغلي دي چې دې کې الله پاک برکت واچي او صحیح کار الحمدلله الله پاک هغې کې نور مزید ترقي ورکوي او انشاءالله مونږ غون ملګري په دې باندې دغه کوو چې الحمدلله دوی ډېر ښکلی کاروبار او ښکلی مزیدار فریضه الحمدلله د کسب حلال فریضه الحمدلله دوی ادا کړه او انشاءالله مزید ترقی به الله پاک ورکوي الله دې پکې خیر او برکت واچي بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله نن چې دا کومه افتتاح کیږي نو د کباب د هوټل افتتاح ده او چونکې د بالولي کباب چې دا ډېر زیات مشهور دی او دا د بالولي کسان دي نو انشاءالله العزیز بهترینه ذایقه به تیاری او بل دا چې دا کبابو کې عام طور باندې نن سبا ټول په دې میډیا باندې ویني څوک تیار غوښونه جوړوي څوک یې څه نه جوړوي نو الحمدلله دا ملګري چې کوم دي نو ښه بهترین څیز دلته خپل څاروي الالې او دوه درې هوټلو باندې هغه تقسیموي نو انشاءالله العزیز ښه بهترین څیز به چې دې ټولو ملګرو ته تیارېږي د هر یو معیار او د مقدار د دواړو به چې دی انشاءالله ذمه داري وي پکې الله تعالی دې ټولو په حلال رزق کې برکت واچي فیصله صاحب سره هم خبرې اترې کوو دا مونږ یو مشر او دغه مارکیټ هم دی حاجي صاحب د دې کباب په راتګ سره به زموږ شرپو څومره ترقي وکړي او څه وایې په دې کباب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم علب خان وروره ستا ډېره شکریا ډېره مهرباني چې ته رالې او زموږ موقع او دا خبره د خلکو ته مخې ته کېدې یقینا مونږ خو په علاقه کې ډېر کباب ملاویږي خو زموږ هغه معیار یې ختم کړی دی او دا یو معیاري سړی دی او دا بالولي خو مشهور کباب دی نو دې سړي سره ما چې خبرې کولې نو زه په دې ډېر خوشحاله شوم چې یقینا ته د شیرپو ته رالې خلک پیسې لګوي خو چې پزې ولګي دا خوراک کوي چې صفا سوتره خوراکونه وکړي او خلک خوشحاله شي او انشاءالله چې دا خوراک کوي په دې به دین کار کوي نو الله دې ستا عمر کې برکت واچي او تا دې خدای ډېر خوشحاله کړي او د دوی دا کار دې خدای نور هم مخکې کړي مونږ دا غواړو چې زموږ دا قوم د ولس دا خوشحاله شي او دوی خرچې کوي خو چې په ځای باندې وکړي نو یقینا زموږ دا ورور حسنین هم ډېر ښه سړی دی او مونږ ته ډېر مطمئن یو او دې وایي زه به دا معیار نور هم بړاوم دا کاروبار به زه ښه کول غواړم چې دا خلک ښه خوراکونه وکړي پیسې په ځای ولګي انشاءالله دوی له به زه خیر ورکوم ما له به الله خیر راکوي نو دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده موږ په دې ډېر شکر ګزار یو الله نه مو ستاسو د ملګرو ډېره شکریا ادا کوو الله ډېر قدر وکړه مهرباني ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو بالکل تاسو راتلی شئ او دا چې کوم دی نو دا کوم دلته کې چې ټرانسپورټ دپاره کوم یو دلیل حاجي صاحب یو لوی افتتاح کړې ده نو یقینا په دې مارکیټ کې دا دواړه ډېرې مهم افتتاحګانې چې دې خوا دې ته ګوري او دې خوا چې کوم دی نو تاسو راتلی شئ او کباب ورته ترسکون چې کوم دی خوړی شي اوس په شرپو کې تاسو ته میلاویږي نو بالکل راتلی شئ